अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सऊद ख़ान है और आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आपने इससे पहले कभी सुना हो। ये केस डर्मेटोफेजी का है। डर्मेटोफेजी से मुराद कि जब वो मरीज़ ख़ुद ही अपने दांतों से अपने जिस्म के हिस्सों को चबाता है। ऐसी एक मिसाल आज हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसमें एक 3 साल का बच्चा है जो ख़ुद ही अपनी पाँव की उंगलियों को और पाँव के चमड़ों को चबाता है और वक्तन फ़वक्तन वो बाकी लोगों पे भी दांतों से काटने दौड़ता है। और वो बच्चा जो है कुछ ही महीने पहले उस बच्चे के कमर का ऑपरेशन हुआ था और कमर के ऑपरेशन की वजह से उसके जो कमर के नीचे का जो हिस्सा है, पाँव और नीचे का हिस्सा, उसमें एहसासात ख़त्म हो गए हैं। उसको न दर्द का एहसास होता है, अगर कोई उसे छुए उसे पता नहीं चलता। साथ ही साथ उसका अपने छोटे पेशाब और बड़े पेशाब पे कंट्रोल नहीं है। आइए हम अभी उस बच्चे की तरफ जाते हैं और आपको मैं उस बच्चे की वीडियो दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इस बच्चे ने अपने दांतों से अपने पाँव की उंगली को काटा है और साथ में अपने पाँव के बाकी हिस्सों पे भी उसने दांतों से काटा है। और आप दूसरे पाँव पे भी देख सकते हैं, उसका एक निशान है दूसरे पाँव पे भी। का जो पेशेंट है उसके वालिद से हम बात करते हैं, क्योंकि ये पश्तो स्पीकर हैं तो हम इनके साथ बात पश्तो में करेंगे। शुक्र तासुनुम सदे इब्राहिम इब्राहिम साहब तासु दा چې کوم ویډیو کوي دی موږ تاسو نه اجازت اغسته وکنه تاسو مرزي سره ودا کوي جی صحیح دی ها تاسو ابراهیم سے لګ دا خپل ماشوم چې کوم دی کنه دی بچ خپل دا خپل خپل دی ودی بار کې لګ بیان چې تاسو ورکړي چې موږ ناظرین یو کوي دا تقریبا 10-15 دن وشو چې دا تقریبا دا مسله وتراله د چې څنګه ځان لشي د کنه نو بس د بیا د خپې چې راوالي او داسې چیچل د خپې چیچي دا چیچل شروع کی نو بیا چې کله یو څو غواړي او داسې زر ورته میلاو نشي کنه نو په هغې باوجود هم دی بیا دا چل کوي. لکه اوس یو شي زه غواړي داسې یا چای وغیره یا روټۍ وغیره داسې ارجن ورته میلاو نشو نو بیا آزاد حالات کې دی به په ځان چکونه بیا په ځان هم لګوي چې زه والم غږ کې په ما هم لګوي په مور هم چک چې ولګوي دی دا ورته چې موږ هغه کړه دی په خپله خوړلې وه دا چې د په خپله وخوړه او بیا یې چې هغه کړه تیره یې کړه که لاندې نه تیره نه چې دا مور وله راغله نو هغې ماله اواز راکړو. مور ماته ویل راشه د مور ویل چې دا څه دي چې ما وکتل نو د خوله د اینو ډکه وه د خوله ګینې وې خو لکه ده دا نه محسوسول چې یاره زما دا ګوته یا خوږېږي یا زه لکه ما او لا ښه ما کوم هغې دا ویل ومې خاندل ویل مم دي خپلې ګوتې مم ویلي ځکه چې دا مې ما په خپلو واورېده که نه نو بیا وله مور سبا را صفا کړله او بیا دغه نو تقریبا 15 دن وشو چې د ده دا سلسله دا ټوله پروژه تقریبا 10 دن کې د دا ګوته ټوله ختمه کړه. دې نه علاوه که نه تاسو ویلي چې دې مخکې د ملا اپرېشن د ملا اپرېشن هم نو هغه د ملا اپرېشن هغې باندې دانه راختې وه موږ مننجومایوسیل ورته وایي چې کله پیدا شو که نه دا زما د بچي په اپرېشن کېږي هارټ اپرېشن باندې یو بل هم دی ماشاءالله غټ دی د 15 کالو دی هغه صحیح دی هغه داسې مسله نشته. دا دویم ده ته دا مسله راغله چې وړه شان دانه وه داسې اوبه وي د کوناټي د پاسه باندې داسې اوبه وي خو هغه چې څنګه وخت تېرېده نو هغه ورو غټېدل او هغې نه غوښه جوړېده. نو دی چې شپږو میاشتو ته ورسېد د 6 میاشتې په زانګو کې داسې په یو سیټ خوب کړی و دی په یو سیټ به پروت و. نو بیا چې دا کرونا داسې ختمه شوه نو موږ د مردان کمپلیکس ته رالو نو موږ هلته بیا لکه د ده نو بیا ما ته ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې ټیک د ده له اپرېشن کوو خو ګورې ده کې څو خوبیان دي دا ګورې خدا نه واسطه دا ده کې راتلی شي. دغه ما ته دا ویلی چې دا خدای نه واسطه د خپو نه باندې دا شدیدی هم شي د ده سر هم غټېدی شي اوبه پکې کېدی شي د ده ډکې میچازې او تشې میچازې جاري کېدی هم شي. ګورې ما ته ویل چې اپرېشن وله کوو خو ګورې دا مسایل پکې شته لکه په دې باندې زه ډاکټر صاحب نه ګناهګار وم ځکه چې هغه ما ته دا خبرې کړې وې ویل چې دا مسایل پکې شته خو ما ورته ویلې ما چې یاره زه دا نشم برداشت کولی چې لکه د ده په ملا دونه دانه ده په کوناري که نه بس هغه د الله د طرفه دي چې هر څه راځي هغې ته زه تیار یم که نه نو بس هغې نه بعد هغه اپرېشن وکړو چې هغه وشو نو که د اپرېشن کامیاب وم زه ورته دا نه یم چې نه و کامیاب که نه خو لکه دا مسایل ده کې اوس بیا وروسته رو راتلل
بس هغه په ما غاړه آزاده کړې وه ډاکټر صاحب یاره دا مسایل په دې کې شته راتلی شي